السلام علیکم. سړی مې دله را پیدا کو. اوس یې تاسو واورئ. موږ له په علاقه باندې په کلي کې داسې مشران کشران ځوانان پکار دي چې دا قسمه سوچ لري چې هغوی تا لار درته ښوولی شي چې دا موږ باندې به امن څنګه راځي، په دې ملک کې روان څه دي، زموږ مقصد څه دی، دا موږ سره کېږي څه. د دې خبرو باندې ځان پوهه کوي، خو دته یو موټی خلک ناست دي زوامه چې دته دا ټول کلی راغونډ شي او دته کیني دی واوري، په ده باندې ځان پوهه کړي چې دی څه وایي. دا ویډیو تاسو وګورئ، د دې سړي د خبرې پوره واورئ، تاسو به انشاءالله تعالی چې پوه شئ او متاثره به شئ ترنه. دغه مشرانو ته ویم که څوک د مرګ نه یریږي او څوک دا خبره کوي نو د بېعزتۍ د هغه مرګ نه او د رسوایۍ د مرګ نه دغه د غیرت مرګ ضروري دی. خو دا په کولاو غوږونو واوره، که ته د هرې وردۍ سره تعلق ساتي، که تا خړه وردي ده او که برګه وردي ده او که توره ده، زه تا د خپله خاوره په هېڅ صورت نه پرېږدم. دا پښتنو دا ځل دا عزم کړی دی او دا اراده کړې ده پښتنو چې بل که دا د سوات پښتون دی او که د باجوړ دی او که د دیر دی، زه تا ته خپله خاوره نه پرېږدم. که ته دا وایې چې زه به یېرېږم او زه به مرم، مرګ یو ځل دی، خدای فرمایلي دي. څومره نوجوانان چې راغلي دي د هغو ټولو شکریه ادا کوم، چونکې نن خبره وشوه او ایجنډا 1 پوینټ ایجنډا ده، چونکې زمونږ سټیج سیکرټري صاحب پکې یو بله ایجنډا شامله کړه، خو د هغې زه د سټیج نه کل کر مخالفت کوم. نن دا د ډسټرک خبره نه ده، ماله د نواب شاه جهان هغه زور ریاست پکار دی، خو ماله امن پکار دی. ما ته هېڅ قسمه د حکومت د دغې لالیپپ ضرورت نشته. هغه زما د منتخب نماینده کار دی، که هغه کې غیرت و، هغه تکړه و، خپل حق یې اخیستی شو، نو دا د هغه پورې خاص خبره ده. نن د قوم خبره ده او نن به دلته د امن خبره کوو، چونکې څنګه مشرانو خبرې وکړې او مشرانو بېشکه قربانۍ ورکړي دي، په 2010 کې منډې ترړې والې دي او دا د دیو کار دی چې څنګه یو سړی مشر کې په کور کې، نو بیا دا د هغه کار دی، سخته به هغه برداشت کوي او دا نوجوانان به پسې دا قوم به پسې شاته ولاړي. که مشر دا ووایي چې صرف زه به ولاړ یم، زه دا کار کوم، ځان ته ګوته نیسي، نو یوازې هېڅ نشي کولی. نوجوانان دا زمونږ کشران دا به ستا سره شانه به شانه ولاړي، ته به حکم کوې او د هغه حکم به مونږ تعمیل کوو. نن کوم د حکومت ریډ کراس شوی دی، په کومه چوکۍ دې حمله شوې ده، په کوم پولیس چوکۍ دې حمله شوې ده چې ته راځې एकदम تا هلیکاپټر یې راچولي، ته بمباري کې، تا زما ټول پلونه نیولي دي، په هغو دې دغه ادارې تعینات کړي دي. د دې نه مخکې خو دلته ټیک ټاک امن دی، نه خو چا یوې ادارې ته څه ویل دي، نه چا په یوه اداره ګزار کړی دی، نه دلته څه خودکش نماچې شو دي، نه په عوام ډز شوی نه په ادارې والا ډز شوی. که وي تاسو آواز وکړئ شوی دی په دې څو کاله کې دلته امن دی که نه دی امن. خو که ستا د راتلو نه پس دلته نقصان جوړ شو، په تا باندې چا ډز وکړو یا زما په عوام چا ډز وکړو، د دې به ټیک ټاک ته ذمهوار یې. ستا د راتلو ماته هېڅ قسمه ضرورت نشته. زه خپل مشرانو ته دا وایم، چونکې د مطلب خبره دا پاتې شوه. که د وزیر اعلی سره ملاقات کولی ویې کوئ اوسه جي تاوان راځي، خرچه راځي، د ټولو نوجوانانو د طرفه مونږ حاضر یو، څومره تاوان راځي مونږ تیار